मेहरबानी तاسو ما مخکې ځه حضرت رحمان تاسو یې ادا مخکې شي تاسو الرحمن الله वीडियो दे गुजार बेल ओके देता इंशाल्लाह और सारे बशरबाज का कीमत इंशाल्लाह कर دا کسان دا ولاړ دي کم ذکر کوي دا خپل چې کوم گزار کیږي هغه مو بیا وکړه دعا وکړو الله کریم دې دا صدقه جاریه خپل دربار کې قبول منظور کړي الله کریم دې زمين دا راتل او د فکل ویفه سوسایټي مهنت خپل دربار کې قبول منظور کړي بالخصوص زمونږه چې کوم دون او ګران مهمان داخله دي زمو په درخواست مته د فکل ویفه سوسایټي په درخواست مته خپل قیمتي وخت وکړل یا الله د علم کې برکت نصیب کړي یا الله د عزت کې برکت نصیب کړي یا الله دنیا عزتونه نصیب کړي یا الله د آخرت عزتونه هم نصیب کړي دوسرے چې کوم مهمان راغلي دي یا الله هم خپل شان مطابق عزیز نصیب کړي یا الله دا صدقه جاریه موږ ټول لپاره بالخصوص زموږ والدین لپاره چې کوم والدین موږ سره دنیا کې ډیر زیات حواله کړ دي نن قبرستان آباد کړ دي یا الله دې هغه په حق کې دا صدقه جاریه قبول منظور کړي ټول له راز موږ دا جنرل ډاکټر اسماعیل گور صاحب زموږ درمیان کې موجود دي زموږ دعوت باندې هغه دلته راغلو اور هغه له خوشالي دا شته چې زموږ دا ویل پروجیکټ نمبر 15 چې کوم دغه هو خپل دست مبارک سره راغی اور الله پاک نے دغه دعا الله پاک د موږ له عبدالله مبارک کی اور دې صدقه جاری کې الله پاک موږ له شامل امين ډیره مهرباني ډیره شکریا موږ د یو بیا مبارکباد پېښ کوو د شکریا ادا کوو د ټولو مېلمنو چې دوی خپل وخت نه دومره ګران ټایم کې ټایم او موږ سره راغل اور زموږ د ټولو کاروي کې ځان شامل کو ډیره مهرباني ډیره شکریا اور څنګه چې اوبو د آبادی زیاتې دلانو اوبو چې کمې ویږي هغه محدود کېدل هغه کمېدل نو فکر وکړئ سوسایټي چې سوته د میدان ته راغی نو ډیر زیات درخواستونه چې کوم دي هغه فکر وکړئ سوسایټي لا ویل پروجیکټ را باندې راغل نو موږ به سوچ کو چونکی انکو کې وی را پېوي ته وا پېوي موږ چونکی د دې علاقې اوسندل کې موږ ته خپل د دې څه پته دا چې موږ یو پې چې سر اگر موږ دلته وښونو هغه مته اگر موږ دا کوم څه پروګرام وو دې څنګه اگر برته موږ یو کې وښونو هغه مته اگر موږ کمپلیټ کوو هغه بالکل هغه مته 2 لک روپونه واخلې 2 لک روپیا یو قیمت لګي اور هغه څنګه کته چونکی د دې په لنک چې کوم دی هغه کم شي نو د لک روپو پورې 1.5 لک روپو پورې 80000 روپو پورې जी पकड़ वेफे सोसाइटी 15 नंबर वेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के बाद अपने मंजर की तरफ रवाना हुआ है। अल्लाह करीम इनकी जवानी में उम्र में बरकत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।